ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملف خان شیرپوی یم، عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس ستاسو په خدمت کې حاضر یم چېرته چې فوټبال میچونه روان دي او د پښتونخوا د هر ګوټ نه چې کم دی نو لوبغاړي راغلي دي. کم سلیکشن چې شوی دی دا پېښور ریجن دی. پېښور ریجن کې 400 ده، پېښور دی او ورسره خوشه چې څومره علاقې دي نو دغه ټولې دي. الحمدلله چونکې زمونږ 400 هم پکې راځي نو مونږ خو به د دې ټیم دا خو مونږ قربانه یو، خو به هر حال چې څونه لوبغاړي دي نو هغه ټولو تارکلې وي. د ټولو ډېره ښه لوبه روانه ده، ډېره ښکلې لوبه روانه ده، خو د خپل ټیم به ضرور ملګرتیا کوو. نو لا چاته نه میچ نه دی ګټلی او میچ وجه دا ده هغه کوچ صاحب دی. نو کوچ صاحب چې کوم دی ډېر محنتي انسان دی او بیا ده چې مس نوشین هم چې کومه ده نو دا دویمه ورځ ده درېیمه ورځ ده هغه خپله ډیوټي چې کومه ده هغه کوي. نو موږ هغې ته هم کریډټ ورکوو، اگر چې د 400 لوبغاړي په دې ننني دغه کې دوه شته دي خو به دوه ډېر دي نو خو موږ زیات غواړو. نو یو میچ ته لا چا نه دی ګټلی او داسې عجیبه شانتې بل ټیم له شکست ورکړي چې یا ته پاتو یا ته په اووه یو ګول ته هم نه پرېږدي که نه نو هلکه یو ګول نیم ته خو پرېږدی نو یو ګول ته هم نه پرېږدي. او بل د دې هغه کیپټنه چې کومه ده ګلسوم نو ډېره تکړه ده او هغه دې وخت کې کیمرې ته نه راځي خو ډېره تکړه ده او په یوازې باندې غون ټیم چې کوم دی هغې ته پکې ډېر کریډ ورکوم. او یو بله پکې مې کتله هغه چې کوم دی څه نوم یې دی ماریا نو ډېره تکړه ده. ښه خپله پیژنګلو را سره وکړو څه به وایي. السلام علیکم. زه د پېښور ریجن نه تعلق لرم اور الحمدلله زموږ دلته 3 میچونه وګټل په 9-0 باندې 5-0 باندې اور نن مردان وګټل په 4-0 باندې. موږ ډېر زیات خوشحاله دا ټول مهنت زموږ د سر انور او د سر جمشید مهنت دی. الحمدلله چې نن موږ دې زی ته راورسولو چې موږ ټولو ټیمونو ته په 0 باندې شکست ورکړو. انشاءالله فاینل به هم په 0 باندې شکست ورکړو. 3 مو کړو الحمدلله 3 واړه موږ وګټل. تاسو کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ پېښور سره. اور یو فاینل بعد دی انشاءالله هغه هم زموږ اراده ده چې 0 کې به ورته شکست ورکړو. تاسو چې کوم لوبغاړي دي کوم ځای دي پکې؟ ټول بس زیاتره چې دی پېښور نه تعلق لري، څه د 400 دي اور ماشاءالله بس موږ کمباین ټیم یو او ټولو ښه محنت کړی خپل او ښه ښایسته پرفارمنس هم ورکړو. شکر دی زموږ کوچ زموږ نه ډېر خوشحاله دي، زموږ منیجر هغه موږ نه ډېر زیاته خوشحاله دی چې موږ هغې ته ډېر بیسټ پرفارمنس ورکړو. صحیح. څومره ورځې وشوې چې روتې او گیم کوې پریکټس کوې کور هم نه دي لیدلی؟ زموږ خو تقریبا 15-16 ورځې کېږي. پهله هلته موږ پېښور کې سر انور اینډ سر جمشید موږ سره محنت وکړو. پهله موږ ته کیمپ ولګولو ښه محنت سحر وختي به راغل موږ به هم راغو تر 4 3 غنټې به لګیو موږ به پریکټس کولو. بس نن تاسو ته مخامخ دي چې موږ هغه سیله ورکړه ورته څومره بیسټ سیله موږ ورکړو. ښه دې سره به خپله پېژنګلو را سره وکړه. جی السلام علیکم. زما نوم حمیرا دی، پېښور ټیم نه لوبېږم اور زمونږ گیم شروع دي پرایم منسټر پروګرام شروع دی دې کې زمونږ پېښور ټیم یو دا ټول موږ چې 3 میچ وکړل او موږ الحمدلله 3 واړه وین کړل. 16 ګولز هم کړي دي په دې ټیمز باندې او سبا هم سوا سره فاینل دی. نو زه امید کوم چې هغې نه فاینل وکړو انشاءالله د ایونټ زمونږ ټول مونږ ورسو سرته. همېره دا دوی چې صرف فوټبال کې که نه نورو لوبو کې ایکسپیرینس لري او شوق دې کومه لوبه ده؟ جی سر جی زه حکیم کوم او فوټبال دواړه زه کوم. دا زما خوښ دي او فوټبال مې دلته چې وکړو زما دې نه زیات خوښ شو، مطلب ډېر ښه پرفارمنس مې دې کې ورکړو. نو زه امید کوم چې دا مخکې هم زه فوټبال کوم. مخکې کوم ځای پورې رسېدی چې خو تا ته مقدر کړي شي؟ سر جی زه خو به بل محنت کوم چې زه انټرنیشنل سطح باندې کوم رهنمایي وکړم لاړه شم. سر جی اکثر مور پلار موقع نه ورکوي یا دا معاشره چې کومه ده جینکو د لوبو ته داسې په تت نظر ګوري نو څه میسج ورکوي؟ چې کوم مور پلار لرونکو مطلب داسې جینکو دپاره دا ایون ډېر خلک نه مني که نه نو زه هغوی ته دا یو میسج ورکوم چې تاسو خپل لونه را مخکې کوئ چې هغوی خپل قوم دپاره څه وکړي، مطلب د قوم نوم روشن کړي. داسې گیم که نور څه ایونټ وي هغوی کې مخکې لاړ شي او پاکستان نوم روشن کړي. ته څه وینې چې پښتونخوا په جینکو کې هغه ټایلنټ شته خو موقع ورکړی شي دا په انټرنیشنل سطح باندې؟ او جی بالکل د پښتونخوا جینکې چې دي هغه چانه کمې نه دي، هغوی ښه تکړه دي خو چې هغوی ته موقع ورکړي انشاءالله هغوی به د خپل قوم نوم ضرور روشن کوي. تا سره خپل والدین توجه څنګه ده؟ زما مور پلار چې دي نو هغوی ما سره ډېر دي گیمز کې ډېر مطلب هغوی ما سره په دغه کوي. هغوی وایي چې ته خپل گیمز کوه او سټډي هم ورسره کوه خو هغوی دا امید ساتي چې ته انټرنیشنل ته لاړه شي او خپل قوم دپاره گیم وکړي. موږ دله دعا ګویو. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو کوچ صاحب سره لږې خبرې اترې کوو. یو خو خندا والا انسان دی او بل د خپلو لوبغاړو سره چې کم محنت کوي نو د هغې هغه صله چې کومه ده دا چې لا چاته میچ نه دی ګټلی. خپله پېژنګلو که څه به وایې دې ټیم باندې داسې څه خورئ او داسې کم څونه پورې پریکټس او مخکې مستقبل یې څه وینئ؟ بالکل جی مهرباني جی زه ستاسو شکریه ادا کوم. خو زمونږ ټیم کې کله سلیکشن شو
زه په دا وایم سلیکشن لږ ښه شوی وی که نه زموږ به د چارسدي ماشومان ډېرې ښې پلیرانې وې صرف دې کې زیات د پېښور دي او 2-3 ماشومان موږ سره د چارسدي دي خو دې کې لږ ښه ټریل شوی خو سلیکشن شوی وی نور به هم خو ډېر به خو لږ نه ډېر به خو د پاکستان په سطح دا ټیم زه د حقیقت وایم خو زموږ د صرف د پېښور د نوشهر او چارسدي ټیم جوړ شوی وی که نه نو د پاکستان په سطح ما د کیمپ راکړی وی دا ځل زه نیشنل ټیم پې روان په پنجاب کې پې خو چې کیمپ لګېدلی وی خو با کېده زموږ کیمپ نه لګېدي که ماشوم داسې دي چې 2 ورځې لپاره کیمپ ولګوي هغه هم پکې وي چې نه د یو ورځ کیمپ نو کله چې یو کیمپ لګي ماشومان له د 15 ورځو کیمپ ولګي که نه دا ماشومان به نو دا خو مخکې نه لږ محنت کوي زموږ دا ماشومان ښه دي او سره کالو سره زم دي ځینې ماشومانو سره خو بهرحال زموږ ټیم رزلټ ورکړ او دوی ښه محنت وکړو یاره حقیقت دلیم زما خپل شوق زیات دي چې دا ماشومان ښه رزلټ ورکړي ښه لوبه وکړي ولې زموږ د لوریانو په ذهن دي خو بهرحال چې دا موږ له هغسې سهولت نه میلاویږي لکه بس راغونډېږي او بس یې کښېنئ او بس ډیلي پسې منډې بل پسې منډې نو زه بیا هم شکریه ادا کوم چې تاسو راغئ او زموږ دا کوریج هم وکړو او زموږ ماشومان هم خوشحاله شوې ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو کوچ صاحب وایي خو چېرې دا سی ټرایل شوی وي نو پته چې هغه به بیا لاسینګه ټیم و خو بهرحال اوس هم چې کم دی نو په 0-0 باندې ټولو له شکست ورکړه لومړنی میچ یې بنو سره 8 ګولې کړو هغوی یو هم نه کړی نن یې د مردان ریجن سره داسې خزاره چې کم دی او سبا یې د سوات سره دی نو یقینا د پېښور ټیم چې کم پرفارمنس په دغه ټورنمنټ کې ښودو نو هغه د ستایلو دی هغه مخالفین ټیمونه یې هم ستایي چې تکړه دي او د کوچ محنت ورسره ډېر زیات دی الله دې کړي چې دې نه ښه ښه لوبغاړي په انټرنیشنل کچه باندې ولوبېږي او زمونږ د دې ملک نوم روښانه کړي په خپلو لوریانو باندې اعتماد وساتئ بروسه پې وساتئ ورکړئ مواقع چې لوبو سره شوق دی چې لوبې وکړي کومه لوبې سره شوق دی چې هغې ته پرېږدئ مننه خوشحاله